نو بس زموږ خو هماغه خبرې چې څه د مشر دي مطالبه دا اولنۍ چې ایم ایس دی چې کوم په دوه هسپتالونو ناست دی او د هغې د بد انتظامۍ په باره کې هم خبرې وشوې نو زموږ دا اولنۍ مطالبه ده چې ایم ایس دی دې ځای نه لرې کړی شي او دا چې د تمامو پارټي او د هسپتال د عملې او ورسره د صحافیانو مطالبه ده نو دا غون خو د دې ځلې دشمنان نشي کېدلی دا د دې خلکو دپاره لګیا دي دا ډیمانډ کوي نو دا څه سیاسي ډیمانډ نه دی دا تکلیف دی عوامو ته او یو شر یو لانجه جوړه کړې ده کنډکټ هم ټیک نه دی نه مریضانو سره نه خپل د هسپتال عملې سره نه صحافیانو سره نو زموږ پر زوره مطالبه ده چې څنګه مشر ووې چې دې د دې ځای نه لړ کړی شي بل جي زه به پکې دا ایډ کما چې د دې ایم ایس چې څونه زه خبر شوی ما اوس ټریننګ دی هغه لګیا دی پروموټ کېږي دې وخت کې زموږ چارسدې له پر ورځ کې 2 غنټې نشي ورکولی او هغې کې هم دي ته 2 هسپتالونو ریسپانسبلټي حواله ده نو جی چې کوم کس اول دونه وخت یې رولو او هغې کې دا د انتظام دا حالات و د هسپتال دا حالات نو چې هغه ټوله ورځ پېښور کې یو ټریننګ کوي نو دا لږه ناجایزه نه ده چې هغه ته 2 هسپتال حواله دي او هغې کې هغه د ورځې تش 2 غنټې ورکولی شي نو ولې نور دلته افسران نشته نو زموږ دا خواست دی چې دا کوم سیټینګ ګورنمنټ دی او په صوبې کې د چا حکومت دی نو دې ځای نه 4 ایم پی ایس دي 2 ایم ایل ایس دي دا هم د دې 400 خلکو الیکټ کړي دي نو په دې باندې فکر وکړي او موږ د دې مسلې کې موږ سره دی پکار چې موږ سره ولاړ وکړو موږ نه دی دا مسله حل پنځي دا مسله لا روانه وه د الف خان رور ده چې د دې ترمنځ تاسو به کتلي یو ویډیو وایرل شو او هغه ویډیو کې یا لیب ټیکنیشن و یا چې دی نو هسپتال کې اټینډنټ و هغه د ډاکټر په کرسۍ ناست دی او لګیا د مریضانو ته چې دی نو پرسکرپشن لیکي او هغې له علاج کوي نو نور څونه ایویډنس پکار دی د دې خبرې لپاره چې یاره دا لګیا دی د هسپتال خرابوي شته کمزوری سیسټم دی نو موږ له داسې ایم ایس راولي چې دا غریب خلک دي دا خو دلته سرکاري هسپتال دی او سهولت دی او هیلث خو بیسکس دي نو زموږ خواست دی حکومت ته چې دا سیاسي خبره نه ده تاسو د دې خلکو دپاره رامخکې شئ او دا مسله موږ حل کړئ ډېره مهرباني خوشحال اوسئ